السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانهم د هر قسم مصیبت، تکلیف، آفت، پریشانی او غم نه په امن کې وساته. الله جل شانه د عمر دراز سره د صحت نصیب کا. د هر قسم وبایي مرضونو نم الله جل شانه په امن کې وساته. نن ما ستاسو دپاره یو قرآني عمل، یو قرآني وظیفه راوړې ده چې د هغه د قرآن شریف آیات مبارکه دی، او د هغې په کولو سره به الله جل شانه ستاسو ډېر کارونه برابر کړي. لومبی خو به چې یو انسان دی هغه قرضدار دی او وایي چې زما دا قرض دی ختم کړی شي، نو الله جل شانه به د دا قرضم د دې قرآني وظیفې په برکت سره ختموي. یو سړی وایي چې زه دې مالدار شم، الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره مالداره کوي دا سړی. یو سړی وایي چې زه دې عزتدار هم شم، نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره هغه ته عزت هم ورکوي. یو سړی وایي چې زما د زندګۍ هر طرف، هر موړ تا دې د کامیابی او مکمل شي، نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره د هغه د زندګۍ هر روح، هر موړ هغه به مکمل کوي. او یو سړی وایي چې الله جل شانه ما با کمال هم کی، یعنی زما دې په هر شیز کې، په هر کار کې کمال وي، نو الله جل شانه به دته د دې وظیفې په برکت سره کمال هم ورکوي. یو سړی وایي چې زه دې مالدار شم، نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره دا سړی مالدار هم کی. نو هغه راځو هغه وظیفې طرف ته. هغه وظیفه څنګه ده؟ اول به بسم الله الرحمن الرحیم وایي، او بیا به د قرآن شریف د سورة الضحی آیات مبارکه دی. ولسوف یعطیک ربک فترضی، ولسوف یعطیک ربک فترضی، ولسوف یعطیک ربک فترضی. یعنی دا آیات مبارکه چې تاسو په کومه ورځ باندې دا عمل کول غواړئ، دا وظیفه کول غواړئ، نو د سحر نه واله تر ماښامه پورې هر ټیم په هر موړ باندې، یعنی په ناسته باندې هم کولی شئ، په ولاړه باندې هم کولی شئ، په ملاستی هم کولی شئ، یعنی په هر چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے دا وظیفه تاسو کولی شئ. نو د دې وظیفې په کولو سره به تاسو ته چې ما کوم ړومبی ارڅه یاد کړل، تاسو به قرضونه هم ختم شي، تاسو به عزتمند هم شئ، تاسو به باکماله هم شئ، تاسو د زندګۍ هر موړ، هر رخ به پې مکمل هم شي، او تاسو به مالداره هم شئ. نو دا وظیفه به تاسو کوئ ټوله ورځ کې چې هر ټیم وي چې څومره کولی شئ، نو هغې پورې تاسو دا وظیفه وکړئ. الله جل شانه به تاسو ته دغه کم کمالات دي، کم قرضونه دي، او دا به ستاسو الله جل شانه په خپل فضل و کرم سره او د دې وظیفې په کولو سره ختم کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.